बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ټول سټوډنټ ته السلام علیکم. خبره دا ده چې کوم سټوډنټ چې زموږ نه مختلف تپوسونه کړي دي مختلف کورسز متعلق او کوم ماشومان چې چا میټرک ساينس کړي یا آرټس کړي ایگزام پاس کړي دي د هغې کوم تپوسونه په مسنجر کې راغلي دي یا په ټویټ کړي دي یا په انسټاګرام باندې راغلي دي یا د فیسبوک په تھرو باندې راغلي دي نو هغې ته د هغې چې کوم کمنټس دي نو هغې متعلق زه هغې ته جوابونه ورکول غواړم. اول خو داسې دی چې بعضې سټوډنټ په دې کنفیوژن کې دي چې هغې ته دا پته نه لګي چې موږ د خپل کیریر انتخاب څنګه کوم لاین طرف ته لاړ شو. المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز پېښور چې دی دا د کوم بورډ سره رجسټرډ دی. المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز د خیبر پښتونخوا فیکلټي اف پیرامیډیکل اینڈ الایډ هیلث ساینسز سره رجسټرډ دی. فیډرل بورډ سره دا رجسټرډ دی. پاکستان نرسنګ کونسل سره دا رجسټرډ دی. پاکستان فارمیسي کونسل سره دا رجسټرډ دی او د عملی تربیت لپاره ګورنمنټ هاسپټل سره زموږ باقاعده اګریمنټ او ایم او یو شته لکه تیوري دلته وي او پریکټیکل هلته کوي. زیات سټوډنټ دا تپوسونه کړي دي چې یاره دا څو کاله کورسز دي نو زموږ سره چې څونه پروګرامز دي څونه ټیکنالوجیز دي نو دا 2 کاله کورسز دي. وړومبی چې کوم دی نو هغه میډیکل فیکلټي نه چې کوم خیبر پښتونخوا فیکلټي اف پیرامیډیکل اینڈ الایډ هیلث ساینسز نه چې کومې ډیپلومي کېږي هغه زه تاسو ته ایکسپلین کول غواړم. په هغې کې هر یو ډیپلوما چې تاسو کوئ دا 2 کاله 4 سمسټر وي. 2 کاله 4 سمسټر وړومبی سمسټر او سیکنډ سمسټر چې دی دا تیوري، تھرډ کې 3 میاشتې پریکټیکلي او فورث کې 3 میاشتې پریکټیکلي. څونه ټیکنالوجیز چې دي هیلث ټیکنالوجي، لیبارټري ټیکنالوجي، ډینټل ټیکنالوجي، سرجیکل ټیکنالوجي وغیره د دې وړومبی سمسټر او دویم سمسټر دا یو شان دی. د دې ډیوریشن چې دی دا 2 کاله دی. په دې کې طلبه او طالبات دواړه ایډمیشن کولی شي او د دې دپاره اهلیت چې دی میټرک ساینس دی. المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز چې کوم بل دویم کوم پروګرام کیږي نو هغه اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجیز ده. اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي څه شی دی؟ اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي دا په مخکې په اسلام آباد کې به د ان آی ایچ او پیمز او آرمي یو اداره ده د هغې نه دا کېده او اوس مونږ خیبر پښتونخوا کې دا سټارټ کړې ده د فیډرل بورډ نه کېږي. اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي چې څنګه عام اف ایس سی پری میډیکل یا انجینیرینګ دی همدغه شانته اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي ده او اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي کې هغه سبجیکټ دي چې فزیکس کیمستري دې کې شارټ کړې ده او کوم د میډیکل سره ریلیټډ لکه د ډینټل سره ریلیټډ د سرجیکل سره ریلیټډ هغه شانته ده. دې کې 50% تھیوري ده 50% دې کې پریکټیکل دی. په دې کې کوم ټیکنالوجیز دي؟ په دې کې اف ایس سی لیبارټري ده نو د دې اف ایس سی لیبارټري کې چې د دې کې فزیکس نشته په دې کې کمپلسري سبجیکټ دي انګلیش، اردو، اسلامیات په فرست ایئر کې او اپلایډ ساينس، بیسیک ساينس او کنسرن ټیکنالوجي. اپلایډ ساينس لکه اناټمي د پکې اناټمي اینڈ مایکرو ټیکنیکس، کیمیکل پیتالوجي او مایکروبیولوجي دا په اف ایس سی ایم ایل ټي کې دا په فرست ایئر کې ده. په سیکنډ ایئر کې بیا اف ایس سی ایم ایل ټي کې کمپلسري سبجیکټ دی انګلیش، اردو، پاک سټډي او اپلایډ ساينس چې دی نو دې کې هیماټالوجي او بلډ بینکینګ دی او بیسیک ساينس چې دی هغه کیمیکل پیتالوجي او سیرالوجي ده او مایکروبیولوجي ده. پکې په دې میډیکل ټرمینالوجي دی په دې به تاسو ډېر نه پوهېږئ خو به هر حال په دې کې فزیکس نشته. په اف ایس سی ایم ایل ټي کې په وړومبي کال کې چې څوک دا کوي په وړومبي کال کې لاول به تیوري وي د هغې نه پس به بیا پریکټیکل ورک کوي په هاسپټل کې د نه پس به بیا ایگزام ورکوي.
د دې اهلیت میټرک ساينس الکان او ماشومان جنکې دواړه د کې اډمیشن کولی شي. د دې فائدې څه دي؟ اف اس سی ام ال ټي چې چا وکړله هغه مخکې اف اس سی ام ال ټي بي اس ام ال ټي هم کولی شي، بي اس هیماټالوجي هم کولی شي، بي اس پیراسټالوجي هم کولی شي، بي اس کیمستري زوالوجي باټني تم تلی شي، سمپل بي هم کولی شي. دغه شانته د دې فائدې دا دي چې په لږ ټیم کې ډېره زده کړه کول. دویمه ټکنالوجي چې دا هغه اف اس سی ډینټل ده. اف اس سی ډینټل چې دی نو په دې کې لازمي سبجیکټ انګلیش، اردو، اسلامیات او اپلایډ ساينس، اناټومي، فزیالوجي دا میډیکل ریلیټډ دی. بیسیک ساينس، فزیکس، کیمستري او کنسرن چې دی بیا ډینټل ټکنالوجي ده. فزیکس کیمستري دې کې ډېره کمه ده. دغه شانته په سیکنډ سیمسټر کې په سیکنډ ایئر کې چې ایگزام ورکړي بیا سیکنډ ایئر ته پروموټ شي نو کمپلسري سبجیکټ لازمي کوم مضامین چې دي عام اف اس سی کې چې کوم کېږي انګلیش، اردو او پاک سټډي او فرست اپلایډ ساينس او بیسیک ساينس، په دې کې کمپیوټر او پیشنټ سیفټي او پبلک هیلث او فرست ایډ دی او بیا ډینټل بیا هغه شانته وي. ټول ټکنالوجي چې دي دې کې اف اس سی ډینټل دی، اف اس سی سرجیکل دی، ریډیالوجي ده، فزیوتراپي ده، اپتلمالوجي ده. په دې ټول چې دي په فرست ایئر کې به انګلیش، اردو، اسلامیات او اناټومي، فزیالوجي او فزیکس، کیمستري او بیا به ډینټل والا به ډینټل وي، سرجیکل والا به سرجیکل وي، ریډیالوجي والا به ریډیالوجي وي، فزیوتراپي والا به فزیوتراپي وي، اپتلمالوجي والا به اپتلمالوجي وي. د دې فائدې څه دي؟ کوم ماشوم اف اس سی ډینټل وکړو، سرجیکل وکړو، فزیوتراپي وکړه، ریډیالوجي وکړه، اپتلمالوجي وکړه، مخکې د بي اس هم کولی شي او په دې باندې په اف اس سی باقاعده سره سټرکچر کې شامله ده. په دې باندې تاسو ته ګورنمنټ جاب ملاولی شي. کوم غریبانان خلک چې هغه دې لاین طرف ته راتلی شي دا یو هنر هم دی، تعلیم هم دی. دې کې هغه اهلیت د دې لپاره دا دی چې هغه خلک په دې کې اډمیشن کولی شي چې میټرک ساينس وي او صرف دا یو خبره کې ده چې بل بورډ نه راځي، فیډرل بورډ نه دا کېږي. د دې غټې فائدې دا دی چې ټیوشن پکې ضرورت نشته، ټول پریکټیکل کار دی او د فیډرل بورډ نه کېږي او د دې سرټیفیکیټ چې دی آل اوور د ورلډ ایکسپټیبل دی، پاکستان کې هم ایکسپټیبل دی. دا اف اس سی میډیکل ټکنالوجي. د دې متعلق که تاسو ما نه بیا فردر نور څه کوېسچنې کول غواړئ نو هغه تاسو په کمنټس کې موږ ته کولی شي، په کمنټس کې تپوس کوئ، زه به درته دایي جواب درکوم. دا زموږ د دې ویډیو سلسلې به روانې انشاءالله. زه به بیا په یو پروګرام باندې خبرې کوم. دغه شانته موږ سره 2 کاله نرسنګ پروګرام دی. دا د پاکستان نرسنګ کونسل نه کېږي. په هغې کې ایل ایچ وي ده، سی این ای دی او سی ام ډبلیو ده. ایل ایچ وي چې ده دا 2 کاله فرست ایئر ته میډ وایف وي، سیکنډ ایئر ته پبلک هیلث وي. د دې لپاره اهلیت چې دی میټرک ساينس 45%، خو دا صرف زنانه کولی شي. بیا سی ام ډبلیو ده نو دا هم د ګایني میټرنیټي هوم یا ډیلیوري متعلق ده او دا میټرک آرټس والا جینکې کولی شي او چې د 40 سال پورې هغه هم کولی شي. او دې کې میټرک ساينس چې 45% او که آرټس یې 50%. ښکلی یو پروګرام دی چې مخکې به هغه یو زنانه وکړو، اوس هغه سړي هم کولی شي. هغې ته وایي سی این ای، سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ. دا 2 کاله او میټرک ساينس 45% او میټرک آرټس 50%، یا که میټرک آرټس 50% وي نه وي نو چې اف ای 50% وي. او دې کې زنانه یعنی الکان او جنکې دواړه اډمیشن کولی شي. دا 2 کاله او دې ته سی این ای وایي، سرټیفاید نرسنګ اسسټنټ. او په ګورنمنټ هاسپټل کې بطور اسسټنټ نرس دې ډیوټي کولی شي چې کوم ګورنمنټ هاسپټل پای کې دي ډیوټي کولی شي. جاب لکه ګورنمنټ جاب ورته ملاوېدی شي. دریم نمبر کوم پروګرام چې موږ سره دی نو هغه دریم نه څلورم هغه فارمیسي کونسل نه
کیټګری بی یا سټور لایسنس چې وته وي دا 2 کال او دا د فارمیسي کونسل سره موږ رجسټرډ یو 2 کال او دی کې د عمر صحت نشته چا چې میټرک ساينس کړي هغه کولی شي دی بیا خپل هول سیل کاروبار هم کولی شي سټور هم په کولاولی شي او په هسپتال کې به طور اسسټنټ فارماسست دی جاب هم کولی شي هغه پریکټیشنر ډاکټرز نرسز پیرامیډکس چې ځان د هاسپټل کولاوي یا میډیکل سټور کولاوي هغه له پکار ده چې دا وکړي د دې سره سره موږ سره نور پروګرامونه هم داسې دي لکه الټراساوند شو دا یو اوس د وخت اهم ضرورت دی هر ایډیچویز د هر پیرامیډکس د هر ډاکټر له کاغه هوموپیتیک دی که حکیم دی که هر څه دی لکه مطلب چې څنګه ډاکټر سره سټیتوسکوپ پکار دی داسې د هر ډاکټر سره دا هم پکار دی نو په هغې کې هم تاسو ایډمیشن کولی شي بعضې خلک داسې چې هغه میډیکل کورسز ته راتلل نه غواړي نو چې میډیکل کورسز ته راتلل نه غواړي نو هغه مختلف پروفیشنل کورسز هم کولی شي په هغې کې نیوټریشن او بیوټیشن دی ډیزاسټر منیجمنټ دی ګوره دا ډیزاسټر منیجمنټ که تاسو وګورئ زموږ د صوبه کې اوس سیلابونه راغلي دي نو که فرض که دا زموږ سره کوالیفاید او پروفیشنل خلک وي نو دا مسلې به پکې نه وي نو په ملک کې دننه او د ملک نه بهر همدغه خلک پکارېږي لکه اوس چې دا کوم سیلابونه راغلي دي او ډېرو خلکو ته تکالیف دي نو دا مسلې په هغې کې حل کیدی شي سیفټي افیسر دی فایر فایټینګ دی دا کولی شي دا ما تاسو یو شارټ غونتی بریفینګ درکو د دې متعلق که تاسو نور هم څه کوېسچن کول غواړئ جواب غوښتل غواړئ او څه تپوس کول غواړئ نو انشاءالله را روان ویډیوز کې به زه تاسو ته ایکسپلینیشن درکوم اخر کې زه تاسو ته دا یو میسج کوم چې زموږ مقصد دا نه دی چې خاص تاسو راشئ ټول المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس کې ایډمیشن وکړئ چې کوم تاسو ته نږدې ځای هغې کې هم تاسو کولی شئ زموږ یو مشوره تاسو له درکو یو ګایډلاین دله درکو که تاسو نور څه معلومات کول غواړئ نو زموږ په فیسبوک باندې پیج دی المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز خیبر پښتونخوا په هغې باندې وګورئ زموږ یوټیوب چینل دی المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز خیبر پښتونخوا پېښور په هغه یوټیوب چینل چې دی په هغې مختلف ویډیو شته او که مکمل انفارمیشن اخیستل غواړئ نو زموږ ویب سایټ دی په سکرین به تاسو ته ښکاري هغې باندې تاسو رابطه کولی شئ او زموږ کوم د موبایل نمبر دی او د وټساپ نمبر دی هغه هم په سکرین تاسو ته راځي آخره کې ته دا یو میسج درکومه چې څونه والدین یا سټوډنټ زما خبرې اوري تاسو چې کومه اداره کې ایډمیشن کوئ صرف د یو څو خبرو خیال به ساتئ فرسٹ آف آل چې تاسو کومه اداره کې ایډمیشن کوئ د هغې وزټ به کوئ د هغې لیبارټري به ګورئ د هغې کلاس رومز به ګورئ د هغې چیرز به ګورئ د هغې واشروم به ګورئ دا ډومبۍ خبره دویمه خبره دا ده چې د هغې ادارې د مشر به تپوس کوئ چې څوک دی د کوم ځای دی کوم څه کوي ټیک شو چې هغه پروفیشنل خلک وي درېیمه او اخري خبره دا ده چې تاسو په هره اداره کې ایډمیشن کوئ نو دې ته به نه ګورئ چې 1000-2000 روپۍ فیس سیوا دی یا کم دی ستاسو خپلې خوښې ته ګورئ چې تاسو په کوم ځای کې مطمئن وئ په هغه ځای کې وکړئ او د 4-5 خبرو خیال به ساتئ پای کې ډومبۍ خبره دا ده چې د هغې ټیچینګ فیکلټي به ګورئ چې دې سره سټاف کې څوک د هغې رزلټ به ګورئ د هغې د سټوډنټ نه معلومات به کوئ چې کوم سټوډنټ د هغې فارغه شوي دي د هغې نه به معلومات کوئ او ورسره به داسې نه چې تاسو ادارې ته لاړ شئ او د هغې ریسپشن ښیي شیشې پکې او پرنټ یې ښیي او ګیټ یې ښیي دا نه تاسو به د هغې افیلیشن لیټرز ګورئ چې دا د کوم بورډ سره رجسټرډ دی بعضې اداره یي د یو بورډ سره رجسټرډ دعوه د بلې کوي که تاسو کیټګري بي کول غواړئ که تاسو اف سی میډیکل ټیکنالوجي کول غواړئ د فیډرل بورډ افیلیشن به ګورئ که تاسو دا 2 کاله ډیپلوما کول غواړئ د فیکلټي اف پیرامیډیکل اینډ الایډ هیلث ساینسز افیلیشن لیټر به هم ګورئ او د هغې په ویب سایټ که تاسو
نرسنګ کول غواړئ 2 کاله LHV CNA یا CMW تاسو به د فارمیسي کونسل هغه افیلیشن لیټر هم ګورئ ورسره به د فارمیسي کونسل په ویب سایټ باندې یا به هغې ته رابطه کوو چې دا کالج تاسو سره رجسټرډ دی که نه دی. دغه شانته که تاسو کیټګري B سټور لایسنس کورس کول غواړئ فارمیسي ټیکنیشن یا اسسټنټ فارماسیسټ نو لیټر به هم د کالج والا نه ګورئ ورسره به متعلقه فارمیسي کونسل ته کال هم کوئ چې دا اداره تاسو سره رجسټرډ ده که نه ده. د دې خبرو مقصد مې دا دی چې تاسو ادارې وزټ کې وګورئ چې ښه نه ښه اداره په د سټوډنټ په ګرومینګ او د هغې په نشونما کې د هغه په تربیت کې د ادارې د پرنسپل د هغې د ډایرکټر د هغې د کوارډینیټر او ورسره د ادارې د ټیچنګ سټاف چې دی د هغې ډېر اهم رول د دې سره سره د ادارې په دې کې رول دی چې د هغه ګرومینګ وکړي. بل دا میډیکل ساینس دی دا تیوري نه ده دې سره سره پریکټیکل هم دی چې دا د کوم هاسپټل سره MOU د دې شته یعنی د کوم هاسپټل کې به دا پریکټیکل ټریننګ کوي. دا 4-5 خبرې دي چې دا به تاسو یاد ساتئ. په اخره کې چرته مې ښاد آباد اوسئ انشاءالله دغه شانته د ویډیو سلسله به روانې که تاسو څه تپوس کول غواړئ نو په کمنټس کې موږ نه کولی شئ. ښاد آباد اوسئ د الله په امان.